نه چې کله په دې خبره پوه شو چې هلک وفات شوی دی نو زه یې خپل ګاډي ته وخېژولم او کله به یې مټې ته ویوړم هلته کې به یې بیا داسې راوګرځولم ویې چې دلته کې نشته سیدو ته یې وړی دی الان کې دی د بلال د غم نه خبر شوی و په دغه طریقې په ما باندې هغه ټیم پاس کړو په اخره پرې چې کله زه کور ته رادنده کړم ویې چې اوس سیدو ته ځو او بلال هلته کې دی دغه خوا ځو نو بس لا 2 منټه تېر نه و چې د بلال کټ رادنده شو دې خلکو ته درخواست کوم چې د کومو ماشومانان د پبلیک سکولونو ته ځي او دا په کومو زړو بسونو کې ځي دا کوم ګاډی چې په ګبین جبه کې د حادثې شکار شوی دی دا روزانه زمونږ په دې خوازخیلې بازار کې اکثر ځایونه ما دا ګاډي اکثر بند شوي دا ټریفیک والا د شا غاړې دکې ورکوي او سټاټوي نو دا خو په کال کې یو ټور دا بس هلته لاړ نو زمونږ د دې وړو شهادت پکې الله لیکلی خو روزانه لکه دا ګاډي د شلپین نم راځي د براړۍ طرف ته هم خیږي د دې غاډي خو دوی ښه صحیح سلامت رسېدلو خو دا غاډي بیا د بس حادثه پکې راله او بلال اقبال پکې شهید شو جی هغه چې سهار د دې ځای نه ووتو نو زموږ په دې کور په دې لاره کې یو پټو ځان وویست او بیا 4-5 پټوانې په دې خیبر سکول کې وویستو او بیا هلته کې ځانه په ګبین جبه کې هم یو ویډیو زما په هغه موبایل باندې کړله چې موږ راورسېدو دا زما فرینډز دي دا زما ټیچرز دي او انشاءالله نورې خبرې به بیا د خیره سره کوو دا ویډیو دغه شته بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ګرانو او درنو پښتنو زه یم وحید الله خان ګرانو ملګرو 13 نومبر 2021 د ټول سواد دپاره او په خصوصي توګه باندې د خوازخیلې دپاره یو قیامت خیز ورځ وه بیا په خوازخیل او آسپاس علاقو کې یو 4 کورونه داسې وو کوم ته چې سهار هغه ماشومان کوم چې مور تیار کړي وو سکول ته یې رالیږلي وو هغه په کفن کې واپس تلي وو ګرانو ملګرو زما په څنګ کې ناست ډېر محترم اقبال حسین صاحب دا هم هغه پلار دی چې په دغه ثانیه کې ثانیه خیبر پبلک سکول کې خپل زوی بایللی دی اقبال حسین څوک چې 15 کلن او په 9 جماعت کې سبق وی په دغه سهار باندې دی د کور نه څنګه ووتو دی دغه سیر و تفریح مقام طرف ته څنګه لاړو پلار والا څنګه اجازت ورکو او مخکې رودات خو تاسو ته معلوم دی چې په یو کم قسم ګاډي کې لاړو بیا د عیني شاهدین مطابق چې ګاډي د دې په دغه لارو د تلو هم نو خو بهرحال یو بېله فلسفه ده یو بېله کیسه ده چې ډېر ځلې شوې ده اقبال حسین صاحب زموږ سره ناست دی او دا زموږ یو ډېر ګران ملګری دی د علاقې اوسېدونکی دی موږ ډېر وخت نه پیژنو په دنیا کې اولاد ټول نه زیات ټول نه غټ د الله پاک نعمت دی کوم چې هغه خپل بنده له ورکوي که لوري او که غزوی د دواړو خپل فضیلت دی خپل ځای دی راځئ اقبال حسین صاحب سره یو څو خبرې اترې کوو چې د بلال اقبال د تلو نه پس کور څومره ویران دی السلام علیکم وعلیکم السلام اقبال حسین صاحب څنګه حال دی جی خیر دی جی عبید الله صاحب خیر دی جی شکر دی اول خو یو جهان مننه زموږ سره کېناستئ زموږ له مو وخت راکړو دا راته ووایي چې اوس نن سبا ورځې شپې څنګه روانې بس د بلال د غم نه پس په ژوند کې ډېر کمی محسوسوو جي او یو دا راته ووایي چې اول راته دغې ورځې ووایي چې بلال ټول له چې تلو ستاسو نه اجازت څنګه واخیستو کور نه څنګه ووتو اخر بیا د خبر تاسو ته څنګه راورسېدو بس یا خو د خیبر سکول سالانه ټور و او دوی ګبین جبې ته تلو نو د ښه د کور نه په اجازت باندې او ښه په خوشحالۍ باندې د کور نه ووت او ګبین جبې ته ټور له لاړ د دې غاډې خو دوی ښه صحیح سلامت رسېدلو خو دا غاډې بیا د بس حادثه پکې راله او بلال اقبال پکې شهید شو کور نه چې دی سهار تلو ستاسو نه څه څه اخیستي اوسۍ د نه وړي روپۍ پیسې دې نه علاوه
او د موبایل یو خبره چې تاسو کیسه چې کوم کړو بیا د موبایل صحیح ورسېدو او بلال اقبال راو رسېدو دغه کیسه هم راته وکړئ چې دغه موبایل څنګه تاسو پورې واپس ورسېدو تاسو ته کوم موبایل چې ورکړو بلال اقبال او بس هغه چې سهار تونو اب هر کار به اجازت باندې کوو نو شپې نه ورته موږ اجازت ورکړو چې تاسو به سبا ټور لځئ خو هغه بیا د خپل روټین مطابق سهار هم زمانه چې کله اجازت اغست نو ما ته وی بیا ابو ما خپل موبایل لاکه چې زه به ځان هلته کې څه فوټوګرافي وکړم نو ما ول خپل موبایل اغلا ورکو ما ته دا وی چې دا ستا امانت دی زما سره ته به زره رسومه ناغه چې بیا کله دا حادثه را دغه د شهادت نه خبر شو نو په سهار لزه په لاسنیو کې ناسو چې د ټیکدارۍ انور خان زوی چې کوم دی هغه د بلال اقبال کلاس پیلو دی او انور خان سره خپل هم راغلی هغه موبایل په لاسنیو کې مال راکو وی چې د بلال موبایل دی وی چې دا بستا سره خو په حادثه کې شهید شو ما موبایل مال راکو دغه ماشوم دغه ازوی چې دی ایت دا موبایل څنګه راوړل هغه چې دوی په پلین کوچ کې ناسو دواړه دوی دواړه پلین کوچ کې ناسو نو دې وخت کې دوی خو مرګري وګڼه کلاس پیلو دې وخت کې دا د بلال د موبایل د انور خان د دې زوی سره چې بلال د پلین کوچ نه کوشو زه په بس کې زما نو دغه د انور خان د زوی په دې پلین کوچ کې پاتې شو او دې بس ته لاړ نو په دې طریقه موبایل د سره بچ پاتې شو او جی موبایل چې تاسو ته واپس ورسېدو ولې حادثه خو واپسۍ کې شوې وه په دې موبایل کې د هغه څه ویډیوز تصویران وغیره شته کومې چې هلته ویستي وو او شته جي هغه چې سهار د دې ځای نه ووتو نو زموږ په دې کور په دې لاره کې یو پټو ځان وویست او بیا 4-5 پټوانې په دې خیبر سکول کې وویستو او بیا هلته کې ځانه په ګبینجبه کې هم یو ویډیو زما په هغه موبایل باندې کړله چې موږ راورسېدو دا زما فرینډز دي دا زما ټیچر دي او انشاءالله نورې خبرې به بیا د خیره سره کوو دا ویډیو دغه شته او جی اقبال حسین صاحب دا راته وایي چې ژوند څومره نیمګړی شي کله چې داسې د زړه یو ټوټه د انسان نه بیله شي او هغه شپه هم مونږ ته یاده ده مونږ ټول کوریج کولو تاسو هم وایي مټ هسپتال کې دلته خواجه خیلي هسپتال کې اخر دا خبر تاسو ته بیا څه ټایم میلاو شو ولې چې هغه وخت پورې خو تاسو ته خلکو وایي چې لکه بلال بالکل ټیک دی بالکل اوس به کور ته درشي اخر کې خبر بیا تاسو ته څنګه چا درکو بس عبید الله صاحب علاقه خو ټوله خبر وه خو بذات خود زه نه وم خبر خو زما وښی دی اختر علي جولر کوستان جولر والا چې دی نو هغه چې کله خبر شو نو هغه زما سره لکه څه دوستانه غوندې هم ده زما لکه ډېر غټ خیال ساتي الله دې عزت نصیب کړي نه چې کله په دې خبره پوه شو چې هلک وفات شوی دی نو زه خپل ګاډي ته وخېژولم او کله به یې مټې ته ویوړم هلته کې به بیا داسې راوګرځولم وی چې دلته کې نشته سیدو ته یې وړی دی الان کې دی د بلال د غم نه خبر شوی په دغه طریقې په ما باندې هغه را ټیم پاس کړو په اخره پرې چې کله زه کور ته رادنده کړم وی چې اوس سیدو ته ځو او بلال هلته کې دی دغه خوا ځو نو بس لا 2 منټه تېر نه و چې د بلال کټ رادنده شو نو په دغه طریقه زه بیا خبر شوی بیا زه په ځان نه یم پوه شوی او یا اقبال حسین صاحب دا راته ووایي چې بچې خو پلار ته هم ګراني خو ټول نه زیات مور ته ګراني د جدای نه بعد د مورې څه صورتحال دی بس عبید الله صاحب الواد د مور او پلار دپاره یو حیثیت لري که نه بیا مور پرې زیاته نیمګړې کېږي ځکه چې د مور حق سیوا دی جي نو هغه هم بس ډېره زیاته خفه ده کور والا او هر وخت مطلب دا د بلال هغه کم ټایم چې د سکول نه د راتلو هغه یادوي کم ټایم چې سهار سکول ته راتلو هغه یادوي نو بل بلال ډېر زیات منګوزار انسان و هغه په دې چم ګاونډ کې او په دې لږ عمر کې خپل ځان داسې دغه ته رسولی او چې یو مونځ په هغه نه قضا کوو نو اکثر به چې داسې د مانځه ټایم نو موږ ته به یې وضونه کول وي د مانځه ټایم دی او نو لکه هغه وخت بس لکه موږ ته ټول هر وخت دغه هغه یوه خبره موږ ته ما ته هم مور ته هم ټولو ته رایادېږي بلال دی الله پاک ستاسو دپاره
او د د مور دپاره او ټول دپاره د بخشش ذریعه د الله پاک وګرځوي. بلال اقبال صاحب بس اخر تلو کې دا راته ووایي چې یو ماشوم چې کله یو سکول کې داخل شي بیا دغه مختلف اکټیویټیز دي د سبق پړای نه علاوه لکه والدین د په ټیچرز باندې نظر ساتي د په هوم ورک باندې نظر ساتي د سکول د سوړي سروړي سکول کې څه زده کوي په دې باندې نظر ساتي د دې علاوه د ټورز وغیرہ دي چې یو ځای ته تګ راتګ په دې باندې کم حده پورې والدین له نظر ساتل پکار دي ولې چې زم چې تاسو نه زیات په دې کې چاته په سبق نه ملاوي شوی ټول نه غټ ایکسپیرینس تاسو ملاوي شو نور پلانان ته تاسو وایي چې په خپل بچو باندې کم کم چیک اینڈ بیلنس ساتل پکار دی او کله چې داسې یو ټور لذي نو هغه ګاډي پورې چې په کم ګاډي کې زما بچی زی کم کې برازي څنګه برازي د هر څه باندې څنګه نظر ساتل پکار. وحید الله صاحب زه د دې علاقې د سوات بلکې د ټول صوبه سرحد د خلکو ته درخواست کوم چې د کومو ماشومانان د پبلک سکولونو ته ځي او دا په کومو زړو بسونو کې ځي دا کوم ګاډی چې په ګبین جبهه کې د حادثې شکار شوی دی دا روزانه زمونږ په دې خوځخیل بازار کې اکثر ځایونه ما دا ګاډي اکثر بند شوي دا ټریفیک والا د ښه غاړې دکې ورکوي او سټاټوي نو دا خو په کال کې یو ټور دا بس هلته لاړ نو زمونږ د دې وړو شهادت پکې الله لیکلی روزانه لکه دا ګاډي د شلپین نم راځي د براړۍ طرف ته هم خیږي دا ټولې چړایانې دي داسې په پوره سوات کې لکه په دې زمونږ په دې ماشومانانو په دې سانحې باندې ډي سي سوات واجد صاحب اکشن اخیستی و نو زه هغه ته درخواست کوم چې لکه هغه اوس را روان وخت کې د نورو ماشومانانو د زندګۍ بچ کېدو لپاره په دې باندې هم یو اکشن والی او دا زاړه ګاډي مکمل د دې پبلک سکولونو نه ختم کړي. ٹھیک شو ډېره زیاته مننه اقبال حسین صاحب. ګران ملګرو دا اقبال حسین صاحب څوک چې د بلال اقبال والد صاحب زموږ سره د خبرې اترې راشریک کړي د دې پروګرام صرف او صرف واحد مقصد دا و چې دغه سانحه خیبر پبلک سکول د غمونه بیا را تازه شي دا بالکل نو خو صرف دا مقصد و چې والدین د خپلو بچو خیال وساتي بچي چېرته ځي څنګه ځي څه راځي سکول ته څه وړي هلته نه څه راوړي څه زده کوي که یو ټور له یا داسې بل یو تفریح له ځي په کم ګاډي کې ځي د چا سره ځي څنګه ځي په دې ټولو خبرو باندې چیک اینډ بیلنس پکار دی ولې چې وړه خبره چې ده هغه دومره نقصان جوړولی شي. دې سره اقبال حسین صاحب چې یو بل کم درخواست وکړو دا یو ډېر پرزور مطالبه ده کله چې دا د دوی د خولې نه راووتو دا نور هم پرزور شوه ډي سي جنید صاحب نه دا درخواست وکړو چې کوم هغه ویلي و چې تمام سکولونو به دغه زاړه بسونه ختمیږي هغه بسونه اوس هم چلي دوی بې ما لیدلي دي چې عین بعد هم چې په چوک کې والا خلک ټریفک پولیس یا خلک دکې ورکوي او دغه بسونه سټاټوي که تاسو د ماشومانو نه د ټرانسپورټ په مد کې 800 1000 روپۍ ماهانه الی نو دوی له بیا ټیک ټاک ټرانسپورټ هم ورکوي ولې چې په دې کټاره بسونو کې د دوی ژوند چې دی هغه محفوظ نه دی دا چې څنګه لکه سکول پرایویټ سکولز والا یا نور سکولز والا هم چې دي هغوی خو د ټایم ډېر خیال هم ساتي که نه چې روزانه دا بسونه په دې روډ کې بندیږي او خلک ولا بیا دکې ورکوي نیمه ګنټه 40 منټ دا لیټ کېږي نو دغه لیټ هم تاسو کاونټ کوئ دا هم ستاسو د ډسپلین خلاف ورزي ده او دغه د ډسپلین خلاف ورزي تاسو په خپله کوئ. ګران ملګرو د دې سره زموږ دا نننی پروګرام خپل سر ته رسي د امید سره چې الله پاک دې زموږ د نور ټول ماشومان چې دي هغه خپل حفظ او امان کې ساتي په لوی الله مو سپارم د لوی الله په امان.